او ځان د مشتبه شیزونو نه هم ساتلی دی. کتابونو یو واقعا ذکر کړی دا عبدالعزیز رحمه الله واقعا چې کله وفات کېده یولس بچی داغه نه پاتې شو. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله داغه یولس بچی پاتې شو دنه او دا د وخت بادشاہ دی پکړه وخت باندې چې کله وفات کیږي یو رشتہ دار ولا راغي وته وي چې تا خو ډیر غټ ظلم وکړو په دومره غټه وخت پاتې شو او دومره د ډیر پیسو ګټلو پیدا کولو مقدر د تملاو شي هوا او ته په داسې حالت کې مرې چې ستا په میراث کې صرف ولس دینار پاتې کیږي. څومره؟ ولس دینار مرې ولس دینار نه پاتې کیږي. یولس دی بچی دي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وتا جواب کیسه وای ما سره $2 وي یو د حلالو یو د حرامو. د حرامو لار می استعمال کړي نه ده د حرامو می روپے یو ذره کور ته نه راوړي په خپل بچو می نه خوړلې. البته څومره می چې د حلال اوس کېدو هغه می په خوړلې وکړه سړوا تسپوروا او که یخوا خو به د بچو می د حلال خوړلې او ما سره دا غم نشته که زما بچی دینداری تقواداری د ګناه نه ځان ساتي نو زما بچی با الله رب العزت نه خرابوي الله به ضرورتونه پوره کوي. او کنه زما بچی بد عملو بد کردارو نو ما ته د دې هیڅ فکر نشته چې دوی الله تبا کوي او دلوږي وجدي ا دې سره میس کار نشته. دا څه بد عمل بچی په مقدس مکه نه نو خدا تعریف لیکلي دي چې کله عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو نو 15 دراهم دغه په تجهیز او په تدفین باندې ولګېدي. پس باندې کفن راوړل شو پس باندې د قبر خبر دا ټک پکارو چې کله د اخیری میراث پاتې شو د دفن کېدو نه بعد نو صرف لس دینارو او بچی یولس بچی پورا دینارم بچی ته ملاو نشو سکم دینار وته ملاو او دا چا چې دا پیغور ور کړو او دا خبره وته کړې و هغه چې کله وفات کېده داغه بچی د 2 لک روپو دراهم او دینارو د دې به جوړې اچولې او دومره لوی سرمایه بچو ته پرې خو دی وا خو حرام وا. تاریخ ذکر کړي چې خلق ولید چې دا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بچی د الله په لار کې تیار اسونه او قرباني کوي صدقه کوي دین لپاره لیږي جهاد کې غریبانو لا امدادونه کوي او دا چا چې وته دا پیغور کړو او لکونه دینار او دراهم خپل بچو ته پرې خو دیو خو د حرامو
داغه بچی خلکو لیدل په جمعات کې بار بناستو چندې کولې خلکو بوله صدقه ورکوله ولی حرام وي